السلام علیکم خپل ټولو درنو کتونکو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلام یې او دا بیت دغه علاقې د آینه یا آینه لکه دا په خپل هم ځان خې سره دلته څومره هم ښایست دی او دلته څومره ښایست پټ دی خو دا ښایست مونه هم پټ شوی دی او د کوم د میډیا والا ملګري دي او کومې کیمرې دي د هغو نه هم پټ دی دغه دا ښایست مو دنیا ته وښیو او خپل علاقې افسرانو ته وښیو نو دا ځای د لیدنې قابل دی دلته د سیر و تفریح ښایسته موقع دي دلته خدای په قدرتي حسن پیدا کړی دی او په دغه ټایم کې هم څه ماته جون میاشته دی او په دغه کې هم دلته ساړه محسوسېږي سړي ته سړې هواګانې چلیږي او که ته چېرې ماسخوتان دلته شپه کول وغواړې نو هغه به هم ته دلته څومره هم کلو والا دی او ته انګیټي بولې سره د کمبالو ماته دلته دومره ساړه دی خو بیا هم دغه په وجود چې دومره ښایسته علاقه لرو او دومره ښایست هم لرو خو سره کمزوري دي ته دلته د روډونو انتهایي کمی دی روډ نه لري دا خلک نور سهولتونه نه لري دلته د بجلي مسله دی او دلته که وایي که چېرته پکنیک سپاټ جوړ شي نو د وریا علاقو نه خلک به دلته لیدنې دپاره راځي که چېرې دغې علاقې ته د حکومت لږه هم توجه ورکړلی شي کمراټ یوه داسې علاقه دی چې هلته عمران خسرو یې ویزټ کړی و خلکو ته ښیل وي سره دا د حسین علاقه دی خو هغه معلوم څه علاقه به ښکلې هم وي خو د هغې علاقې ښکلې سره هلته چې کوم شخصیت لوړ یا هلته چې کومې کیمرې استعمال شوي نو زه هم که دلته هر رقم شخصیتونه راشي او دلته هر رقم کیمرې شي نو کمراټ نه هم دا علاقه ښایسته دی دلته قدرتي د په غرونو په ویښ کې د غرونو په سرونو کې دلته چینې دي دلته چې تاسو وکسو د چینو سره دلته یو ښایسته د قدرتي نظارې دي هیڅوک یا نه غواړي چې زه دغه نه تاګ واخلم موږ دا یې که چېرې حکومت دلته د چیرلیفټ بندوبست وکړي
دلته پکنیک سپاټ جوړ کړلی شي، دلته په روډونو باندې لږ کار وشي، نو د دغو خلکو ژوند به هم ورسره ښه شي او دغو خلکو ژوند سره سره د دنیا هرې کونې نه ما دا امید دی چې د خواجک علاقې ته به خلک راتګ هم شروع کړي. په کورمې کې به بېله دا یوه علاقه نه وي خواجک چې دا د حسن نه ملامال دی. زه ښیم که په اپر کورم کې وکسې هم هلته د حسن بلا نظارې پرتې دي، همداسې که په لوور کورم کې وکسو هلته به هم د حسن بلا نظارې پرتې وي، همداسې که په سنټرل کورم کې وکسو. خو زیاتر ښکلا زموږ کسو هغه اکثر موږ ته په غرونو کې میلاویږي، په قدرتي نظارو کې میلاویږي. نو دا د خواجک علاقه انتهایي د حسن د لیدنې قابله ده. موږ خلک مرې ته چې مکي خبره ښایسته علاقه دی، سوات دی هغه ښایسته علاقه دی، هغه خلکو خیالي دی چې دا علاقه ښایسته دی، هلته خلک لوړ دي. لکه دلته صرف خلک لږ راتګ وغواړي، نو زه هم دلته د خلک دغې علاقې ته موږ لا توجه ورکړو، لږ نظر وکړو د کیمپرو په تواسط سره، چې موږ کوم یادات دی د هغه په تواسط سره. نو زه هم دغه علاقه به په ډېر کم وخت کې د ښکلا د خپلو نظارو د لیدنې یو ښه مقام دی او دلته به ډېر خلک راتګ وغواړي. داسې وخت چې ساړه 1 بجې وي د ورځې، نو په دغه ټایم کې په جون میاشتې کې هر ځای کې د ګرمي ماحول او دوسته به دلته اوس هم وکړي چې دلته د ونو نه معلومېږي چې دلته څومره ښایسته تازه او ټنډه هوا لګي. نو همداسې موسم دپاره هر سړی غواړي چې زه خپله فیملی بوځم، په خپله لاړ شم، زه وګرځم، زه خلک وکړم، دلته یې مو زړه خوشې وشي. د خوشحالي وجه دغه ځایونو کې د لیدنې ډېرې ښایسته ممکن. خپل ملګري کاریلیا صاحب سره راغلم، د دوی علاقه دی د خواجک علاقه دی، خو کاریلیا صاحب د ابوظبي چې کوم مین جومات دی شیخ زاید ماسک دغه موازن هم دی او دلته راغلی نن مو دې سره علاقې ته ګرځو. د مولانا صاحب ته هم ډېره شکر ادا کوو چې ته مو ته مو کار وکړه د ګرځېدنې او مو بیا هم تړي کېږي چې انشاءالله ډېر زر به دغې علاقې ته بیا رسو د خپلو ملګرو سره. دغه ښایسته د پکنیک ځای دی، پر امن ځای دی، دلته هېڅ مشکله نشته دی، څوک هم څه وغواړي دلته راتګ کولی شي. موږ ټولو خلکو ته دعوت دی چې د خواجک علاقې چې کومه د څمکني هغه دی دلته دوسرو شو او دغه علاقه وکسو او بیا هم د خپلو ټولو کتونکو او اورېدونکو ډېره مننه، ډېره شکریه. د خپلې علاقې منې ته، د خپلې علاقې سینیټر ته، د خپلې علاقې پی ته، ډي سي صاحب ته، یو څه کوم ټوریزم چې کوم ډپارټمنټ دی هغو ته مو دا خو تاسو د خپلو کورسیانو نه، تاسو د خپلو آفیسز نه، تاسو د خپلو فیملي نه لږ ایکسټرا ټایم وباسو او دغې علاقې کې وګرځو. دغې علاقې کې ډېر څه داسې پراته دي چې هغه ته دنیا ناسته ده د لیدنې دپاره. ډېره مننه، شکریه او ډېره مننه پوه شې چې ته موږ ته راغلی، زموږ دغه ساده ملک ته پوه شې او دغې سادې علاقې ته پوه شې. د تا ډېره شکریه پوه شې او ډېره شکریه. دوی کوم ټیمونه کوي خالي هغه تاسو خورا څوکچوره سمونه هغه تاسو ته کوم هغه ټول مو په دا شور په دا ولي دلته یې ډېر خندونه پراته یې هغه ته دوباره د سړک ضرورت وي. دا پټالو دا په سیدګي مشهوره سیدګي او په سیدګي مشهوره سیدګي کې کم زیات 15 یاري کڅو دا کورونه غدي شته مړه به د روډ سره علاقې منې ته یو ایم پی صاحب ته هم یایو د ټالو یو د خواجه کومه علاقه دی دلته که سره کې تیر شي د پکنیک سره د ټوریزم راتګ سره دغو خلکو ته به ډېره زیاته اساني پیدا شي او زه هم دا د دغو خلکو ټولو نه غاټه مسله هم دی غاټ ډیمانډ هم دی خدای دې وکړي چې حکومت دې باندې هم توجه وکړي.